زموږ کوم پروګرام چې دی د شهید بابا د مقبرې د تعمیرینو لپاره دی د دې باندې اصلیت کې زمونږ یو مرحوم بیا شهید شهادت پاچا نوم یادېږي زما فکر هغه و چې هغه په دې کې شروع وکړه او یو کاندې ډکه کړه خاص دې بوتلې دا لیونی دی د هغې لیوني د هغې اثر نن سبا دومره خدای رحم وکړو چې تمامې کاندې ډکې شو انشاءالله او که چېرته پاتې اکه دوکه د انشاءالله هغه به هم ډکه شي د دې کار نه ووایي دا چې اوس موږ بزګار شو په دې کې زمونږ څلور کسان دي زیات کار کړی دی یو خان دی نوم یې هله نه راځي محمد زاهد نوم یې دی شهید د برکل نوم یې هله صحیح نه راځي بل سبحاني دی بل بشیر الله دی یو احسان الله نوم یې دی د دې ابراهیم خپرېل نه راځي په ژوندانه دی لاړ شه په مړي مې صبح پسې راځي د دې وجې نه مونږ د بهر مړي ته په هېڅ قسم نه اجازه نشو ورکولی کومه جنۍ چې واده شوه او د دې ځای نه لاړه بل کلي ته واده شوه که د هغې بچي وشو دا به په هغه کلي کې ښخېږي کومه جنۍ چې بچي نه دي شوي او د هغې وارث نشته نو که چېرې دا پلار یې غواړي نو دې دلته کې راتلی شي او د ده لپاره هېڅ قسم له تدارک نشته البته د بچو مړي به په څوک ډرو دویم خبره دا ده چې په دې خبرونو خلکو د سیمټ کولو پروګرامونه رخ کړي دي په کور کې بند شي خو چې دلته راشي د څوارلس ګزونو قبر ورسې پټې کړي زه د عمران صاحبانو نه دا تپوس کوم چې آیا دا کار کول دا جایز دی په اسلام د دې اجازت ورکوي که اسلام د دې اجازت نه ورکوي نو تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې خپل اظهار خیال وکړئ السلام علیکم کم سړي چې دا اعتراض کړی دی چې دلته کې زموږ مړی نه دی پرېښودی او زموږ قبرونه یې ټاپ کړي دي او څوک چې د هغو ملګرتیا کوي نو زه هغه ته د شهید بابا په مقبره به سیاست نه کوئ هر سړی چې څوک د چا ملګرتیا دې سړي ملګرتیا کوي مهرباني دې وکړي د دې جیلانو په هغې کې د ولا قبر ځای خو ورکړي که نه د شهید بابا په مقبره باندې سیاست کوي عرب کریم فرمایي که چېرې تاسو په خپله نه پوهېږئ د علماو نه تپوس وکړئ تاسو به پوه شئ 1984 کې زه کنجو ته راغلی یم او تقریبا دا اول مړینه ما شروع کړې ده چې الله وبخښه د دې قبرونو پخولو نه قلار شي په 1990 کې بیا موږ تنظیم جوړ کړو د هغې چې کوم د اخندزاده حاجي صاحب سرغنو او د هغې اجلاس اولنی چې کوم دی برکانجو کې وشو دویم بیا د حمید حاجي صاحب په ځای کې وشو زموږ د دې کلي یو معتبر راپاڅېدو خو بې غیرته دی چې خپل قبر نشي پخولی 2 هفتې موږ مهم وچلو تقریبا شاید کسان ته به یاد دي د هغې نه موږ ویښته لر کړه دا ګن من مو تلر کړه هډوکي مو غذار کړه او بیا هم دا وینا وکړه چې تاسو مهرباني وکړئ په دې محرم کې تاسو ته د حسن میاشت وایي په دې محرم کې تاسو چې کوم دی کودالې راواخلئ او ټاټکې راواخلئ کوزې راوړئ او کند یو باسئ راوړئ خپل اوس دغه یو منع کړه لږ یو کودالې راغستې وه قبر نه یې واښه شو کول ما دا څه چل کېده څه فایده پکې شته دا خو دې مړي ته تاوان ورکوي چې څو پورې دا شنه ګیا په دې قبر ولاړه ده دا ثنا وایي شنه ونه ده دا ثنا وایي اوبه چې روغې پاکې دي دا ثنا وایي دي ګټه روغه ده دا ثنا وایي چې کله دا څښا شوي د اوبه ثنا نه ووتې کله دا ګټه چور چور شوی نو الله پاک د ثنا بیانول نه ووته ما دا خو دې مړي ته تاوان ورکوي نیکبخته په دې شتو به واړه دا نور شګون وي غني دي ما یې غنه ده هر شی چې دی خو چې شین دی دا د الله تعالی ثنا وایي نو په هغه په محرم کې به دا سره مونږ خو چې قلار شي هر یو به کو ډېر به زه به دې قبرستان ته رالم چې دا څه کوئ بعضې کسان ما سره بشر شو تاسو نوی دین راوړی دی او دا پلان کې راوړی دی نو یې خو دې بنده ته چې کوم دی یو خبر دپاره د دومره نقصان او غټې غټې کندې دي جوړې کړي د کوم ځای نه الله پاک دې ما دې محترم وي کوم ځای نه الله کسان نه پیدا کړه کندې ډکې کړي نو که ستاسو خپل مړي ښخوئ هغه سړي پکې نه دي راوړي دویم هم دا خبره تاسو ته کوله او دریم هم دا خبره کوله چې په دې کلي کې امنیت لپاره چې کوم دی امن قایم کړي که د چندې خبره ده چې څوک سل ورکوي زه به سل ورکوم که څوک زر ورکوي زه به زر ورکوم د کانجونه چې تلي مړي دي کسان دي د هغو مردګان منې کول موږ ته قابل قبول نه دي ولې زموږ غم خادي اوس هم په کانجو پرته ده سهار شي خپلو خپلو کارونو له او په کانجو زه هر سهار د شهید بابا مقبرې ته راځم زه دوا کوم زه احترام کوم که هغه د غریب مړی دی که هغه د مالداره دی ټول من یو شان په دوا کې یادو باقي د کمیټۍ کسانو
کم چې د کمیټۍ ځان ته مشران وایي موږ عزت کوو هغو یو کس راوړی دی او دغه کړی دی دا موږ د دې خلاف نه یو چې مطلب دا دی دې ولې راوړو نه سبا به یو سړی لور به واده شي خور به واده شي زهر به وخوري هسې به مړه شي بچي به یې نه شي وي هغه مړي له پکار دی چې هغه راشي په کانجو کې خښ کړی شي که د کوم زنانه بچي شوي نو هغه خو د هغو تسلیم کېده پکار دي موږ هم د هغې په حق کې ډېرې مسلې دي دې خلکو پکې د شهید بابا دغه نه مقربین خپل جاګیر جوړ کړی دی ونې دې خرڅې کړي دي څانګې پکې راغونډې کړي دي واښه یې پکې ریبلي دي قبر لیله ته ورکړي دوه سره یې ورته کتلي نه دي کینو په شریکه باندې دا یو واقعه راغلې ده که زمونږ د کمیټې د ملګري لکه ده دا خبره وکړه دې روډ دا خبره وکړه بل صاحب موږ د چا خلاف نه یو موږ چې د کمیټې راخ کړې ده موږ هم د دې غرض لپاره راخ کړې ده چې یاره دې کلي ده که هغه مالدار دی او که غریب دی په دې کې ما تاسو ته مخکې وویل چې یاره غریب مالدار په دې کې نشته نه موږ په دې کې سیاست ملوث کوو په دې کمیټې کې پی ټی آی شته په دې کې مسلم لیگ شته په دې کې پیپلز پارټي شته ان پی شته علما شته هر نمونه کسان پکې دي په دې کې بیا موږ د مختلف قومونو کسان چې پای کې ګوجر شته پای کې نایی شته پای کې تیلی شته پای کې زرګر شته پای کې پختر شته پای کې نعمت خیل شته خټه خیل شته رما خیل پکې شته مولا پکې شته بیا پکې شته لکه دا کمیټې چې موږ رغوله دا موږ د جومات د چې کوم ممبران اغوستي دا موږ نه دي اغوستي چې دا ممبر ماله راکړه دا ممبران چې موږ اغوستي موږ هغه جومات ته باقاعده تللي یو او موږ ورسره خبرې کړې دي او موږ دې سړی غوښتلی چې بهي موږ ته تاسو ممبر راکړئ خو دا کمیټې چې دا د نګرامې او یا د نګپخیل کمیټې نه ده دا کمیټې صرف د کانجو په سطح باندې ده چې هغه د سکول د غیر نه واخله او د شینو بابا د جوماته پورې چې د کم د کانجو هیئه ده په دې کې چې هر څوک دی که د خدای دی کې چې د ډوډۍ لاس نه رسي هغه غریب دی هم دا حق دی چې په دې کانجو کې ښخ شي خو کوم وروڼه چې زمونږ علیګرامې ته تللي دي بانډۍ ته تللي دي په نیمګولۍ کې پکې شته په کابل کې پکې شته په بل ځای کې شته هلته د هغو غم ښادي ده جومات ډیره کېنه پاسه هر څه چې دي هغه د هغو په هغه کې لیکلي د هغو مخنیوی وشي چې کم از کم موږ دا خبره کړې ده چې موږ دې شته خبر کوو چې لکه دا مطلب دی وران شي که نه او تر به اوس تازه نور خلک دغه کې جوړی د دغې مخنیوی پکار دی د ونې مخنیوی پکار دی د دیوال مخنیوی پکار دی د فضلې مخنیوی پکار دی په هغې کې د ټولو نه اولنی شی هغه اتفاق دی او د الله مدد هغه د هغې قوم سره ملګری په کوم قوم کې چې اتفاق وي اتفاق یو ډېر لوی شی دی د کمیټۍ بنیاد هم چې دی نه هغه په دې خبره باندې دی چې دا ټول کلی چې دی نه هغه متفق شي بیا دوه قسم چې دی نه رایه راغی یو دا دی چې کم کس د کلي نه وتی دی هغه تلی دی یو کس یو رایه دا راغی چې یو سړی بېګاله راغی او نن مړ شو هغه هم د دې ځای شو په دې دواړو خبرو دې موږ لږ سوچ وکړو څنګه چې هلته موږ وساتې ظرفي لوی زړه د هغه دپاره ساتو دغسې چې دی نه د مشورې نه پس چې دی نه دغه هم زموږ د دې کلي خلق دي په مشورې سره دی چې دی نه دغه هم او باقي د په حیثیت د دې چې موږ د مقبرې ګاونډیانو په موږ باندې د ټولو نه زیات حق دی د دې چې کوم کارونه دي په هغې کې هم دلچسپي واخیستلی شي د ډېر وخت نه چې دی نه دغه خبرې روانې دي چاردیوارۍ دا خبره شوه په دې کې ډېرې ونې داسې دي چې هغه بالکل کمزوري شوي دي هغه غورځېږي ضایع کېږي هغې چې دی نه که هغه په ترتیب سره چې دی نه هغه کټ کړی شي په هغې باندې ډېر لوی کار روانېدی شي ډېرو لږ پیسه چې دی نه په هغې باندې راتلی شي دغسې چې کوم ضروري کار روانې دي هغه چې دی نه هغې له هم یو عملي چې دی نه شکل ورکړی شي او په خپل منځ کې چې دی نه څومره چې موږ راجمع کېږو د بل مسلمان عزت احترام او قدر دا به چې دی نه د ټولو نه په اول کې د هر کس خبره چې دی نه هغه ښه د زړه نه د زړه په غوږونو اورېدل په احترام سره په عزت سره انشاءالله دا کار به چې دی نه مخ په ترقۍ باندې ځي او که نه موږ چې دی نه صرف د دې دپاره راجمع کېږو چې یو بل ته واورو یو بل ته چې دی نه خبرې سنو کړو دا بیا به چې دی نه زه به نه راځم زه یم چې را زما خبره هسې هم څه ځای نه نیسي دا خبره د ټول کلي ده او د ټول کلي د فایدې او د خیر دپاره چې دی نه ده په دغه کې چې دی نه د موږ ښه لوی زړه چې دی نه هغه ساتو الله جل جلاله دې کار له مخکې چې دی نه ترقي ورکړي او الله پاک ته دا څومره منصوبې چې دي الله پاک ته دا پای تکمیل ته ورسوي څومره حضرات په دې کې مساعي او کوششونه یې کړي دي په هر لحاظ سره خپل قیمتي وختونه چې دی نه هغه فارغ کړي دي الله جل جلاله دې هغوی له اجر عظیم د هغوی د مخکې نه په دې کې کوششونه شامل وو الله پاک دې د هغوی مغفرت نصیب کړي څومره لوی عظیم او
نیک نیک انسانان چې دفن شوي دي د هغوی د برکته به الله پاک چې دی نه په موږ باندې رحم وکړي الله دې په هغوی باندې موږ له نور توفیق هم راکړي چې داسې یو لویه مقبره چې دی هغه بله د دې د خیال ساتلو دی الله موږ له توفیق راکړي الله دې مشرانو چې کوم قدم اخیستی دی الله دې په دې کې خیر اتفاق او برکت چې دی هغه پیدا کړي څومره حضرات چې راغلي دي قیمتي وخت فارغ کو الله پاک دې ټولو له اجر عظیم ورکړي الله دې موږ ته ډېر خیرونه او برکتونه نصیب کړي اتفاق اتحاد منا محبت الفت دې الله زموږ په زړونو کې پیدا کړي د مسلمان عزت او قدر دې الله پاک موږ ته نصیب کړي د هر قسم نفرت نه د بغض نه د حسد نه د عداوت نه دشمنۍ نه د خودغرضۍ نه دې الله زموږ حفاظت وفرمایي وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته